نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام عن عنقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال نحو ذلك أو قريبا من ذلك. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وآية. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخليلك وصفيك وآله وعترته وبارك وسلم عليه، وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. समाडीर मुहतरम काबिल सदकदर वल एहतराम पीरी तरीक़त और रहबरी शरीयत दड़ीरू खपुलू पैगम्बरी अखलाक व हामिल ज़मन मशर अदी अलाक़ी रौनक और ज़ेब व ज़ीनत अल्लाह यो दोस्त हज़रत बाबा जी से दामत बरकातुहुम दद्वी पे इजाज़त दचन मलगरू द इल्तिमास पे मुनासबत ची बाज़ मलगरू दा तमन्नी कड़ी वा ची उसूल द अहले सुन्नत वल जमात मुंग तबायन के असलन द नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम मुबारक द गुफ्तियों द फरमोदियों द हदीस मुताबिक द उम्मत चिदी द्री अवियव फिरकोता मुनक़सिम शवे। पदी की फ़िरक़ना जियाद अहल सुन्नत वल जमात यादीगी, बाकी द गदवाव या फ़िरक़ चिदी कुल्लहुम फ़िन्नार द हदीस द नस मुताबिक दा टोल पटोल बजहन्नम तज़ी। दगा 72 फ़िरक़ोतम फ़िरक़े इस्लामिया वेलीश। इस्लामी फ़िरक़े को सिर्फ पदी एतबार चागी दावेदार द इस्लाम दी, फुल इंतिसाब व इंतिहाल इस्लाम तकई। नूर वाक़ियत की दागीद इस्लाम सर से ताल्लुक़ व से तड़ुन और रबत नहीं। जका नस मौजूद दे च कुल्लहुम फ़िन्नार और शारिहीन द हदीस व मुहद्दिसीन तसरीह कड़ी च पदग़े फ़िरक़ बातिलों की दचा बिदअत ची मुब्ज़ी शवे वे इनकार द ज़रूरियात द दीन ता गम मुखल्लद फ़िन्नार वई। और सोक चवर के प गलत फ़हमी और प खुशबीनी बांधे वर्दन नशवी और बिदअत द गम मुब्ज़ी शवे नवी इनकार द ज़रूरियात द दीन ता गम मुखल्लद फ़िन्नार बनी मआल बदाग़ जन्नत तवीबिया।
خدا فرقه ناجیه د اهل سنت والجماعت چې دا د مسلم شریف پر روایت کې راځي کڅوک د دې د اصولنا یو لیش بهر شو هغه د اسلام کړای چې فطرتي طور باندې د په دې گردن او سټ کې پرتا و کما چې روایت د بخاری شریف کې راځي محبوب فرمایي كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مشکات شریف کتاب الایمان کې دا حدیث موجود دی د هر ماشوم چې ولادت کیږي ولادت د په فطرت اسلامی باندې کیږي بیا ما بعدو کې کپلاری يهودیت دین والی بچي يهودي جوړ کی کنصرانیان او عیسویانی بچي عیسوی وګرځي کما مجوسی بچی نه مجوسی جوړ کی ورنه د ولادت دا په فطرت اسلامی باندې کیږي دا د اهل سنت والجماعت جماعت چې دی دا د انبیاء علیهم السلام او جماعت دی غیم پر چلی دلی صحابه کرام علیهم الرضوان دا تمام په تمام اهل سنت والجماعت تابعین تبع التابعین ائمه اربعه دا غی مقلدین دا فقهای کرام دا مفسرین جماعت د قراء او جماعت د مجاهدین غرض دا چې د علماء د اهل سنت والجماعت دا تنگ نه ده لکه څنګه چې بازو تنگ نظر او دا تنگ کړي او د اهل سنت دا لفظ د خپل جماعت پورې مخصوص ګڼي لمن د اهل سنت والجماعت دا ډیره فراخه ده پدې کې ډیر جماعت راګیر دي د سلور سلسلو خواجاګان د طریقې عالیه نقشبندی او د طریقې عالیه قادریه شریفی او د طریقې عالیه چشتی او د سهروردی شریف دا اولیاء مبارکان دا د نسبت خاوندان دا تمام په تمام سره د خپل مریدانو اهل سنت والجماعت دي دا جماعت دی چې دې ته نجات ملويږي د دین ماورا او د دې د اصول مخالف ہر جماعت چې په هر نوم باندې یادېږي د حدیث د نص مطابق دا فی النار په جهنم کې وي اصول د اهل سنت والجماعت په دې کې حصر شته خو دا حصر استقرایی دی په تتبع تلاش سره علماء خپل زمانی ته فرق باطلو ته کتلی چې هغه د یو مسلې حقینه مخالف ګرځېدلی دی هغه مسله راغسته او په کتابونو د علم کلام کې داخل کړي او هغه د اهل سنت والجماعت اصل ګرځولې دغه 72 فرق باطلو اصول چې دین علما د شپږ یادې یو پدې کې خوارج دي خوارج بیا ډېر امارات او علامات لري د خوارج اصول دادي چې مرتکب د کبیره کافر دی دومره کمقل دی د ګناه د وجه امت مسلمه ته کافر وي کچا غټه ګناو کوي دی په کافر د دې پسد کې معتزله را پاسې ده وینا کافر به ورته نه وي او مسلمان هم ورته موای د غټه ګناه په فعل دا مرتکب د کبیره مسلمانین او ته خو یا کفر کې داخل نه دي هغه قائل په منزله بین المنزلتین دي د کفر او د اسلام په مابین کې یو بل منزله ثابت دي حالان کې اس نص اس دلیل عقلی نقلی شرعی دا په نه لري دا د معتزله خپل اختراع ده نو اصل د خوارج دا دي چې غټه ګناو کا منځونک شراب اسکل او معاذ الله زنیو کا سودیو کا پیدا سړی په کافر شي او اصل د اهل سنت والجماعت دادی چې مرتکب د ګناه کبیره کچا لوی ګناو کا دې په کافر کیږي نه ګناګار دی اهل سنت والجماعت د مرتکب د کبیره باره کې دسه نظر لري
چې دې د خدای تعالی عدل او فضل ته پروت دی. که خالق رب ذوالجلال غواړي او دته عذاب ورکوي دا به د سره ظلم نی، د ارتکاب د کبیرې کړي لوی ګناه کړي، کباری تعالی ورته عذاب ورکوي تعذیب ورته ورکي دا به عدل د خدای تعالی. او که الله رب العزت دې سره د دې لوی ګناه بخي دا به د خدای تعالی فضلي. الله رب العزت سل رحمت پیدا کړ، یو دنیا ته راولېږه. هغه یو رحمت د وجې مرغې چې په چاله کې بچي روړي ته خو بچي ته ګوتې یوسه، دا بلبله در باندې داسې شوغې وایي، خارو در باندې شوغې وایي. دا چې دا مرغې دې بچو سره مینه کوي دا هغه یو رحمت چې خدای تعالی دنیا ته رالیږلی، دغې رحمت نه څه حصه دغې مرغې ته م رسېدلې چې بچو سره مینه کوي. څاروی په غوجل کې بچی باندې خپه نه ږدي چې خپه پې راشي خپه دې اوچته کړي، دا د هغه رحمت څه حصه او څه اثر دی چې ده ته رسېدلی. دا چې بني آدم کې دا میندې بچو سره مینه لري دا د هغه رحمت څه حصه ده چې دې ته م رسېدلی. و یو کم سل رحمتونه الله رب ذوالجلال آخرت ته او قیامت ته ساتلی ذخیره کړي، دا یو براوالی او د هغې سره ملګري به کې سل په سل رحمت به په دې امت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په قیامت کې کوي. نو که د بنده ګناه څومره هم غټه شي د الله د رحمت مقابله خو نشي کولی او نه هلته تصویر راتلی شي. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله پاک وای زما د رحمت نه امیدي مه کوئ، زه تمام ګناهونه بخم. چې باری تعالی تمام ګناهونه بخي خو کبایر هم پکې راغو صغایر هم پکې راغی. ذنوب جمع ده، اول ته جمیعا د تاکید د پاره راغی. باری تعالی تمام گناهونه بخي. اهل سنت والجماعت وای چې کچا ارتکاب د لوی ګناو کو پدې کافر کیږي نه، کافر وته مو وای. قران کریم نه اهل سنت والجماعت پدې دلایل لري. یو سړی قتل عمد وکي باری تعالی جل جلاله سوی فمن عفی له من اخیه. قتل عمد گناه کبیره ده او دې قاتل ته باری تعالی د مقتول ورثه ورور ویلې دي. او روري کله راځي چې کله د ایمان رشته قایمي. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سره رونه دي. پته لګي چې دې ظالم کدا قتل عمدم کړي مؤمن وجلې د الله آبادی نړولې ډیر لوی جرم کړي، خو باوجود د دې د ایمان د دایرې نه وتلې نه دي. په یو صورت کې د ایمان د عظیم سرمایې نه دی لاسونه وینځي چې مؤمن د ایمان د وجه قتل کیو یا د مؤمن مرګ ځان ته حلال ګڼي، نو بیا ایمان تم خطر ده. او کنه په دې کار د خپېمانه دا کار د ګناه ګڼي، نو کده قتل عمد هم کی نو د باوجود د دې ګناه قران کریم وایي چې دا د مؤمنانو رور دی او دا مؤمن دی. اهل سنت والجماعت د ګناه د وجه چاته مشرک او چاته کافر نه وایي. دا خوارج چې دي نو دا تکفیریان دي، د امت تکفیر کوي. د ګناه د وجه لګیا دي امت ته کافر او مشرک وایي. دا ډیر کمزورې سوچ دی. یو اصل د اهل سنت والجماعت دا دی د ګناه د وجه بچا د کافر نه وي. په دې کې ډیر احتیاط کې دیو جن حدیث پاک کی راضی من قال لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما. چا چې رور تا کافر وي بغیر د کوم دلیل شرعي نه، نو پدې فتوا د کفر کې پدې دوه کې یو گرفتار شو، یا خو هغه کافر وي بس د رښتیا وي کافر ته کافر ویلې دي، یا هغه په صفت د کفر متصف نو هغه بسینه د ایمان نه ډکه لرله او تا چې بدون د سوجو د شرعي دلیل نه هغه ته کافر ویلي، دغه فتوا ستالاړه هغه کې زی پیدا نک چې هغه پسین خلی واپس راغ او پتا باندې راتوي. د وجه نه زبان سره ډیر احتیاط په دې معاملې د تکفیر کې پکار دی. په داسې وړه مسله
یو بل ته مشرک او کافر ویل دا اصول د اهل سنت والجماعت نه دي، دا د خوارجو شعار دی. محبوب په یو بل حدیث کې فرمایي لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا بالفسوق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك او كما قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم. یو سړی نه را لګي چې دې وشتلو کې په فتوا د کفر یا د فسق بل سړی پیولي چاته کافر او فاسق وایي، نو کاغه کافر او فاسق نو. محبوب فرمایي دا فتوا په دې رامي او دې مفتی باندې واپس را ګرځيږي، دې په ایمان نه خلاصيږي، دې په فاسق جوړيږي. نو اصل د اهل سنت والجماعت دا دی چې د ګناه د وجې بچاته کافر نه وي. دویم خوارج چې دي نو دا ډیر اغلظ دي او ډیر اشد دي په بغض د اهل بیتو کې. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو سره دي بغض لري. نو اهل سنت والجماعت متکلمین او د علم کلام په کتابونو کې داسې ولیکل چې موږ اهل سنت والجماعت چې یو نحب اهل بیته، موږ به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې پاک خاندان د اهل بیتو سره محبت ساتو. دا د اهل سنت والجماعت شعار دی، دا د هغې اصل دی. ان تفضل الشيخين وتحب الختنين وترى المسح على الخفين وترى الصلاة خلف الإمامين. رسول اهل سنت والجماعت دی. خوارج اصل لري د اهل بیت سره بغض کوي. د علی رضی الله عنه قتل دا د خوارجو د وجه واقع شوی. خوارج دا مبغضین د اهل بیت دي. اوس په دې زمانه کې چې اهل سنت والجماعت پیژني کدی کې د اهل بیت محبت هو د اهل سنت والجماعت دی، او کنه د اهل بیت محبت پد کې نو او د حضرت علی کرم الله تعالی وجهه سره قلبا بغض ساتل، د امام حسن امام حسین حضرت فاطمه یا نور اهل بیت سره زړه کې بغض ساته، نو دا سړی به اهل سنت والجماعت نی دا غینه بده بهر وي. اصل د اهل سنت والجماعت دی. پنن دور کې بعض سادهګان بعض جماعتونو والا دا سشتا چې هغه دا معلوم کی چې د یو ماشوم نامه حسن ده یا حسین ده یا علی ده یا د یو ماشوم نامه فاطمه ده، دغه خوا د خوارجو جراثیم پراتی. نو دغه وخت کې دی بیا خپل ځان ښکارا کوي چې دا هم په د شیعاګانو نامې ښودلې دي، دا نامې ولېږدي. دا اسامي او دا نامې د شیعاګانو نه دي، دا د شاهزادګانو دي، دا د رسول الله مبارک د نوسو دي، دا د اهل بیت پاکانو دي، دا پسندیده وضع کرده نامې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نامې دي. دا نامې خو رسول الله په خپل لورو نسو باندې ښودلې دي. د دې د وجې څوک شیعه نه جوړي. او اصلا خبره دا ده چې د دغې سړي په زړه کې محبت د دې اهل بیتو سره نشته او دا خارجي دی، نو دی دغه فقط چې نامو ته وګوري نو بیا وایي چې دا خو د شیعهګانو نامې ښودلې دي. او دومره په ضد د اهل بیتو کې بعضې راغلي چې په خپلو بچو باندې نامې ایښودلې دي یزید او ځان یې مکنا کړی په کونیه د ابو یزید. آیا دا بغض د اهل بیتو نه دی؟ آیا دا شعار او علامه او اماره د خوارجو نه ده؟ خوارج را پاسیو د یزیدیانو سره وینځي، د اهل بیتو سره بغض به کوي. د علم کلام کتب په دې مصرح پراته دي. نو اهل سنت والجماعت چې په دې زمانه کې تاسو پیژنئ چې د اهل بیتو سره محبت او د هغې ادب او د هغې عقیدت پکې پروت و، دا اهل سنت والجماعت دی. او چې د دغې اهل بیتو سره بغض ساته، هغې ته سپک نظري کوله، هغې باندې تانه لګوله، دا د اهل سنت والجماعت نه بهر دی. بل خوارج چې کوم دي د هغې اصل دا دی چې هغې د قرآن کریم آیاتونو کې د فرق قیل نه دي. بس کوم آیات چې په لاس ورشي ولو کاغه نازلی فی حق المشرکین،
ولو کاغه نازل فی حق اليهود والنصارى والمجوس نو هغه آیاتونه دی رالی او په امت مسلمه باندې فټکي او چسپانه یې. حالانکه بخاری شریف کې دویم جلد کې مکتبه رشیدیه دویم جلد 1024 صفحه هغه کې د عبد الله ابن عمر صاحب اثر او حدیث موجود دی. وکان ابن عمر يراهم شرار خلق الله. عبد الله ابن عمر صاحب بویل ان الحروريه من الخوارج هم شرار خلق الله. دا خوارجو کې حروریه ډله چې دا د الله پاک په دې مخلوق کې دا بدترین خلق دي. لانهم انطلقوا الى آیات لکه دې اصول دادي دی انطلاق او ذهاب اغي آیو پسې کوي. نزلت فی المشرکین چې هغه د مشرکان مبارک نازل دي. فجعلوها علی المسلمین اگر اوالی مسلمانانو باندې پټکي او چسپانه. دا د خوارجو کار دی. د اهل سنت والجماعت اصول دادي د مشرک آیت په مشرک چسپان کا، د منافق آیت په منافق چسپان کا، د مومن باره کې چې کوم آیت نازل لې پاغي چسپان کا. فرق کا سره دغه اصل د خوارجو دی چې هغه دا فرق نه کوي. اوس په دې زمانه کې چې تاسو عالم د اهل سنت والجماعت پیژنئ او عالم د خوارجو سره بیلوي په سبه پیژنئ. چې د قران کریم ترجمه کوي چې د بت باره کې راغلي دي چې دا مشرکان دي بوتانو سره الواګانی میږدي او کوم چې راشي د دې بوت نه الوا او د خوښ شی وتختی. وان يسلبهم الذباب لا يستنقذوا. کوم چې راشي د دې بوت نه د خوګه الوا او د اساس وتختی. دا بوت دومره کمزور دی چې د مچ نه د الوام نشي خلاصولې. ضعف الطالب والمطلوب. دا بوت چې طالب د مچ جوړ شي او دغه مطلوب دا ذباب چې ورته مطلوب کې دا دواړه کمزوري دي. یا عابد چې کم دی دا طالب کا او دا معبود با معبود باطل چې دا بوت دی دا ورته مطلوب کا. الله وی دا دواړه کمزوري دي. نو عالم د اهل سنت والجماعت آیت صحیح پټ کړي چې دا خدای تعالی بوت یاد کړي. بوتانو سره مشرکانو الواګانو خواږه سيزونه خودل کمچ براغه او دا خوک سيز به وتختولو. الله وی دا بوت دومره کمزورې د دې مچ نه د الوام خلاصولې نشي. نو د آیت کریمه صحیح ترجمه ده د اهل سنت والجماعت دا سه صحیح ترجمه کوي. اوس د خوارجو اصل دا چې هغه څه کوي د بوت بارکی آیت رالی په نبی ولی فټ کوي، د مشرک بارکی نازل شده آیت رالی په مؤمن او مسلمان فټ کوي. هغه چې راشي دلته ترجمه کوي هغه سوي وي دا بدعتيان دي زیارتونو ته الواګانی وړي. نو کوم چې راشي د الوا زیارت نه وتخدي نو دا بابا دومره کمزور دی کرامت نه لري او دومره به بس دی اس کرامت نه لري د مچنا د الوام نشي خلاصولې. نګور دلته د اهل سنت والجماعت هغه اصل په مال ک عوام سادهګان ګناګار نه دي. اغي ته وي مخې ته قران کریم نیولې خستا الفاظو کې او خطرس کې قافیه کې مسجع لګیا دي فقلقلو سره ورته ترجمه کوي. امی سګرام دی اخو وای ما ته قران کریم بیانې ګناه خود مولا سے ابدا چې د خوارجو نه متاثر شوه دی او ساده دی ځان ته اهل سنت والجماعت وي خدایي اصل پیمال کړي او خوارجو پس روان شوه دی. دا خو د خوارجو کار دی چې هغه د مشرک باره کې آیت رالی مسلمان او مؤمن باندې چسپاني. دا صحیح کار نه دی. د خوارجو بل اصل دا يرون الخروج على الامام. هغه چې حکومت وخت کې څه ګناه وګوري عملی نقصان د حکومت په خلاف يطعنون على امرائهم ويشهدون عليهم بالكفر. په حکومت باندې تانه لګي او هغه داغي تکفیر کوي کافر ورته وي. د حکومت په خلاف بغاوت ترا پاسي. دا د خوارجو کار دی. اهل سنت والجماعت غسوق دي لا نرى الخروج على الامام ولو كان جائرا. بادشاہ وقت کا سمرم بے انصافی سمرم ظالم شي اهل سنت والجماعت وی د بادشاہ وقت بغاوت دا جایز نه دی.
دا اهل سنت والجماعت دا خلق دی امن پرز دی ملک امن غواړي د ملک امن خرابول نه غواړي او خوارج هغه څوک دي چې هغه د حکومت په هر طبقه کې څوک کار کوي ولو کاغذ پئی ولو کاغذ سکول ماشټری ولو کاغذ یو څوکیدار دی ولی نه د بینک او چې سرکاري محکمه کې کار کوي خوارج وي دا واجب القتل دی قتلوي خوارج دغه څوک دي دغه خلق دي چې ملک کې بغاوت جوړي بدامني غواړي دا د خوارج وصل دی او اصل د اهل سنت والجماعت بدای هغه وی چې نه د حکومت وخت نه بغاوت شریعت حرام کړي حجاج ابن یوسف څومره غټ ظالم تیر شوی یو لکونه زیات قتلونه کړي اکثر صحابه کرام علما اولیاء شهیدان کړي عبد الله ابن زبیر سے غوند جلیل القدر صحابی رضی الله عنه مبارک شهید نک باوجود داغي صحابه کرامو داغه بغاوت نه دی کړي عبد الله ابن عمر صاحب غوند جلیل القدر صحابی متبع د سنت نبوی صلی الله علیه وسلم صحابی راضی او مانځ کې د پس اقتدا کوي ځکه داغه بدعات مفضی شوی انکار د ضرورتو د دین ته نه عملی بدعتي او عملی ګناګارو عقیده خو صحیح و الله رب الجلال پسات دومره کلک عقیده و مور ورته ویل چې کته مړ شوی خدای تعالی به درته کوم سزا درکړي څومره مړی دی کړي ورته وی که زما د بخنی او د عذاب د معامله خدای تعالی ته وسپاري نو مور ته ما سره څه معامله کی زما د بخنی فیصله وکيو که د عذاب ناغي ورته ویل چې ته زما بچي زه خو به دا فیصله کوم چې بس جنت تزا د غفران او د مغفرت فیصله بستا په حق کې کوم وی بس مور زما د خدای ذل جلال په ذات دومره یقین دی هغه د اویو مندونه بنده باندې ډیر مهربان دی چې ستاسو په جهنم پرزو نشم الله رب العزت بما بخي دا خدای خپل یو نظر او مونږ ورته بیا ظالم وایو قاتل د صحابه او قاتل د علما او د اولیاء او د نیکانو پاکانو خدا هغه دور اولیاء او صحابه او تابعینو دغه په خلاف بغاوت نه دی کړی دا اصل د اهل سنت والجماعت دی بل خوارج چی دی چی دینو یدعون اهل الاوثان ويقتتلون اهل الاسلام بوتانو والا سره بکار نه لري دیبا تورا د اسلام والا په خلاف اوچتای په مسلمان به تور اوچتای تاسو ډیر کتلی بیا مسلمانانو کې مغه اولیاء پیران صلحاء علماء ربانیین هغه پس نه هندستان نه اندورا نه پوچې دی شهید کو دا هم دا د مسلمان په جامه کې دغه د توحید داویدار چې د خوارجو نظریه لري هغه را پاسي اول دا مسلمان باره کې دا نظر جوړی چې دا مشرک دی مباح الدم دی وینه حذر ده واجب القتل دی او بیا دغه د الله دوست او دغه عالم ربانی هغه قتل کوي دا د خوارجو شعار دی حضور صلی الله علیه وسلم ختمه کړي بوتانو والا سره بدوی کار نه لري دی چې تور اوچتای په مسلمانانو به اوچتای مسلمان به قتل کوي څومره اولیاء څومره نیکان پاکان صلحا په دې امت کې ماضی قریب کې او ماضی بعید کې دا شهیدان شوي عثمان صاحب چا شهید کړ عثمان صاحب قاتلین څوک عمده خوارج حضرت علی کرم الله وجهه چا شهید کړ د حضرت علی باندې فتوا د شرک چا ور کولای خوارج نو چې اجتهادي مسله کې د معاویه رضی الله عنه سره اجتهادي مسله راغلی او بیا کله صلح کوي او مس کې ثالثان ټاکی او دا خوارج د علی صاحب د جماعت نه بهر وتل دول الزر کسانو او ټول دا یو ناره لګولا ان الحكم الا لله فیصله به یو د الله منلی شي حضرت علی صاحب معاذ الله مشرک شو هغه د فیصله اختیار مخلوق او غیر الله ته ورکه حکم غیر الله منه دغه مشرک شو حضرت علی کرم الله وجهه ویل قالوا كلمه حق واريد بها الباطل آیت خو صحیح وای دا معنی غلطه کوي دا مقصد نه دی چې حکم د غیر الله کې ومنه او فیصله کون د په غیر الله کې جوړ ک مشرک شوی دا دی خطا شوی دی مناظری ته ورپسې عبد الله بن عباس د رسول الله مبارک د ترزوی حبر د دې امت هغه ولېګ
هغه ډیر تجمل کې بهترین لباس واچو پټکې په سر کو صادرې توک او دی خوارجو د دې 12,000 جماعت ته وردن نشي ورته وی استادو چې کوم غټ مولیان دي رای ولای ما دې مطمئن کی چې دی حضرت علی سے ابتدا مشرک ولی وای ما سره بحث وکي خوارج مولیان لرل قاریان لرل بعضی تواریخ دالی کلی دی چې لهم دبیون کدبی النحل دی کې دومره قاریانو چې څوک به تیرېده د دې به داسې بنګارې د تلاوت خطو ټول به خوځېدل تلاوت به کولو تا به ویل لکه د شاتو موچې چې هغه بنګارې کوي اواز یې خیږي داسې قاریان پکې داسې منځونه به کول چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحتقرون صلاتکم بصلاته تاسو د خپل منځ کې د دې د منځ سره اوتلی د خپل منځ بدرته یو بیکار او یو هیڅ کارش چې دا غواړو سمونځ نه دی دا غي رکوع ډیره پوری قومه پوری جلسه پوری قاعده سمي تمانینت مانځ کی وی تعدیل د ارکان موجود وی قرات دس قرات کی ماهدی ویلی تبه حیران شي خپل روجه به د غي د روجه مقابله کې هیڅ غني خو محبوب وای اسلام نه بدسي وتی لکه ښکار نه چې غشي وزي ولندې نه چې غشي وزي واپس ناراضي السنتهم احلى من العسل جب به د شاتو نه خوږي وي وقلوبهم قلوب الذئاب زړونه به د شرمخانو وي اقال الصلاه والسلام فرمای یقرؤون القرآن قران کریم بللی لا یجاوز تراقیهم ودا قران کریم به دستونینا لاندې کوزیږي نه ترجمه بکئی تلاوت بکئی دارالحفاظ به کولو کړي قران کریم به وای خو محبوب وای رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ډیر د قران کریم لستون کی پناظری سره او حفظ سره او ترجمه سره شتا چې قران کریم لولي خدا قران کریم په الټه په لعنت وای عملی پینی د قران کریم په مقتضا نه چلیږي معنی د ځان نه کوي عبد الله بن عباس صاحب چې ورغو وستا سمولیان را مخ کی کوي هغه ورته اوسو مولیان کینو تاسو حضرت علی صاحب ته ولی مشرک وای وی الله وی چې فیصله به صرف زماوی حاکم او حکم زیم او هغه چې کوم دی بنی آدمانو کې مخلوق کې حاکمانو منل ثالثان جوړ ک پدې مشرک شوی دی الله نو وی چې ان الحكم الا لله فیصله به یو د الله منل شي د مخلوق فیصله او ثالثه ته ولې غاړه کې خو الکه د حاکمیت او د حکمیت مابین کې فرق ہوگا د خدای تعالی حکمواله او حاکمیت آسان ته معنی لري د مخلوق ثالثواله او حاکمیت او حکمیت آسان ته معنی لري دلته شرک د کم زین راغې عبد الله بن عباس سے پوښو چې دا ډیر کم عقل دي تیروتی دي اداره ته وایي چې د ملک د یو دو بادشاہانو په خپلو کې جنگ راشي دا ته ډیر نقصان کیږي او کنه یو کور کې دنه ورکوټي کور کې یو خزه او خاون خپلو کې وران شي دا ته ډیر نقصان کیږي هغه ورته ویل چې را د ملک بادشاہان چې وران شي نقصان خو دال ته ډیر کیږي ملک ورانیږي که یو کور کې شوهر او بیبي وران شي خو یو کور به وران شي یو خاندان به وران شي دل دا نقصان کم دی غټ نقصان هغه دی چې دوه بادشاہان خپلو کې پجن شي وی ښا چې کله خزه او خاون خپلو کې وران شو دلته ورکوټه نقصان جوړیږي نو قران کریم پنځمه سفاره کې باری تعالی دلته فرمایي سورۃ النساء کې چې کتا سي پوښوي چې خزه او سړی سره وران شو اختلاف راغی فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها تاسو دوا ثالثان او مشران نسی یو حکم د سړی د طرف نه ودروي مقرر کړي یو د زنانه د طرف نه یرید اصلاح کده دی اراده د صلح وی یوفق الله بینهما الله به د دې منځ کې موافقت پیدا کړي دا کور به جوړ شي چې هغه ورکوټه مسله کې خدای تعالی وای چې دوه مشران فیصله کوونکي اونې سي چې هغه کی اجازه دی ولته شرک ناراضي نو چې دا دوه بادشاہان په جنگ دی علی سے معاویه سے کدی د نزاع ختمولو د پاره دا مشران اونې ول نو شرک د کم زین راغی پدې خبره کې دی تزرا خوارج د عبد الله بن عباس سره راوړی هغه رجوع کا باقی دا سلور زره چې هغه نه منل
هغه ویل نه چې بس علي صاحب معاذ الله مشرک او کافر دی. نو دا د خوارجو شعار دی. نو خوارج هغه د مسلمانانو په خلاف توره موجدي او د شرک ټاپې لګي. نو اصل د اهل سنت والجماعت دا دی چې اسلام کې د یو سړی قتل د دریو وجو نه روا دي. نور وجوه هم شته، غدا درې په حدیث کې راغلي. مرتد شي هغه قتل تا روا دي، هغه ته مهلت به ورکړي. مهلت امهال الى 3 ایام دا مستحب دی. 3 ورځې ورته مهلت ورکه، جیل کې بندي کا، علما ورته کېنوه، تپوس دې تې وکړي د اسلام کې تا څه بدلیدل چې اسلام نه وړی دی، یهودي شوي، عیسوي او قادیاني شوي. ولې څه شک دی راغلی، څه اعتراض او اشکال دی پیدا شوی، که څه شبه او اعتراض یې هغه موږ ته ووایي چې موږ یې درته حل کړو. 3 ورځې مهلت مرتد ته ورکول مستحب دي، او که حکومت وقت فوراً وجني دام جواز لري. ارتداد د وجې د یو سړي قتل دا جایز شو. دویم شادي شدی واده کړی او د بدکاری وکړه. الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموها د قرآن کریم آیتو تلاوت منسوخ دی، حکم یې باقی دی. شادي شده سړی او شادي شده زنانا چې بدکاریو کې الله وی دا پکانو سمسار کوي. د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډیر کسان سمسار شوي. معیز اسلامي رضی الله عنه یو شخص هغه نم دا خطیه واقع شو، خپل راغو او د ځان نه تعبیر کوي ان الاخره د هر خیر نه رستو چې پاتې شوی دی هغه نه یو حرکت شوی دی، هغه پاک کا 3 زلت محبوب اعراض کوي. اخر کې وی ګورئ نشخ وی نه دا کړي، په خود دی هوش کې دی. چې 3 زل هغه اقرار وکړو، بیا محبوب ورسره کسان کو یو دشتې ته وویست او بیا سنگسار کړ. او زنانه ورته راغله، د هغې حمل او امیدو محبوب ته وایي چې ما باندې حد جاری کا، بس نه یم پوه شوي دغه نازیبا عمل را نه شوي. محبوب ورته وایي دا ماشوم چې وزېږي بیا راشي. هغې خلکو نه ګناه کېده، خو قرباني بیا داسې ورکوله. ماشوم چې پیدا شو غېږ کې نیولې و، راغه قربان ما پاکه کا، تاسو ویل چې ماشوم پیدا شي بیا راشه، ماشوم دا دی او دا والی ما پاکه کوي. وینا دا ماشوم چې د ډوډۍ د خوراک شي نو بیا راشه. واپس لاړه چې کله ماشوم د ډوډۍ د خوراک شو، لاس کې ورسره ډوډۍ ده پغې کړی دی، بیا راغه محبوب ته وایي چې ما پاکه ده. نبی علیہ السلام صحابو ته سترګې راواړولې وي، د ماشوم ذمہواري څوک اخلي چې دا وساتي. انصاري یو شخص هغه ورته ګوتو اوچته کوي دا به زه پالم، هغه ته حواله او زنانه باره کې حکم دا دی یو کندې ته به کوزه کي او کپړې به پې وتړي او پکانو به سمسارې. صحابه کرامو چې دا سمساروله، دا زنانه په سر په یو کاڼي ولګېده او داسې د وینې داره راغه. د حضرت عمر صاحب دا کمیس چې دی دا ور باندې ګندش هغه څه شو، څه تیزه خبرې دې زنانه ته د خولې نه ووته. محبوب صلی الله علیه وسلم ورته راتو شو، وی نه 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 انها تابت، دې داسې توبه وویسته که د دې توبه ټولې د مدینې منورې په دې خلکو باندې تقسیم شي، په دې یو د دې په توبې به الله تعالی ټول د مدینې منورې د خلکو بخي. دې ته څه مه وایه. اسلام کې مرګ چې دویم مرګ روا دی، دا د هغه واده کړي سړي د واده کړي زنانه روا دی چې بدکاري وکړي، زنا وکړي. الله پاک دې موږ وساتي. او 3 نمبر چې دی نو هغه قصاص کې یو سړی بې ګناه چا لره قتل کی. بنی آدم بنیان الرب ملعون من هدم بنیان الرب. دا بنی آدم دا د خدای آبادی ده، پاغه سړی لعنت دی چې د الله آبادی نړۍ. چا بې ګناه قتل وکړو قصاصا پکې دی وجلې چې شریعت تا ته حق درکړي. زمون دین یسر دی، زمون ملت اسلامی سمحه دی، سهله دی، دې کې سختی نشته. یهودیت کې صرف قصاص ہو، قصاص باخله.
عیسویت کې صرف دیت معافی و. اسلام مونږ ته وایي چې دیت هم اخیستی شي، بس قاتل معاف کا دیت دی والا، دیت هم مالا معافیم کولی شي بعصره، بالکل معافیو کا، او که قصاص اخلی قصاص هم اخیستی شي. خو مونږ پښتنو بیا غلطي دا کړې ده چې یو سړی راپاسي او قتل وکړي، نو مونږ بیا دا تمیز نه کوو چې یاره قاتل قتل کو، که مونږ یې د تره زوی لاندې کو، که رور هم ورته ګیر کو، که پلار هم ګیر کو، مونږ وایي سر کول پکار دي. دا ناروا دي. کار به فقط د قاتل سره لري، د هغه رور باندې ستا د لاس پورته کولو اجازت نشته. که رور دې ورته قتل که صحیح د معاشره کې غوستا سر را سر شو، او د قیامت میدان کې د دغه رور بلاسي ستا به ګریواني، ته ماخوذ یې، تا حرام قتل وکړه. کدی قاتل سره د رور په قتل کې شریک او استاد مقتول ورته نیولې، اشاره ورته کړي، مشوره ورته ورکړي، کلس کسانم د یو سړی په قتل کې شریک شو، لس واړه به ور باندې قتل کولی شي. یمن کې داسې یو معامله شوې وه، لس کسان د یو سړي په قتل کې شریکو، عمر فاروق صاحب لس واړه قتل که، او بیا یمن کې ودرېږي اعلان کوي وی دا خو لس وو، که ټول د یمن خلک د یو سړي په قتل کې شریک شو، زه به پې دا ټول د یمن خلک مړه کړم. اذان ته خبره ده، خو چې رور او پلار غریبي خبر هم نه دی، او دلته یو ناولې او بیکاره راپاسېد او هغه مړی وکړو، ټول خاندان دې پې ورک شي. دا خو د پښتنو ډېر بیکاره اصول و نظر دی، دا ظلم دی. د ترور دوی څه ګناه ده، د مامۍ څه ګناه ده، د کاکۍ څه ګناه ده، د پلار سپینګیري څه ګناه ده. مونږ بیا سپینګیري او زنانه او ماشوم هم نه پرېږدو، ګزار پې کوو. حالانکې رسول الله مبارک به صحابه کرام چې جهاد ته لېږل، د مشرکانو د سپینګیرو، د هغې د ماشومانو، د هغې د زنانو باره کې به تلقین د محمد مصطفی ورته دو، لا تقتلوا ولیدا ولا امرأ ولا شیبا. خیال کوئ ګورئ په دې جنګ کې به سپینګیري لاس اوچت نه کوي. که د کافرانو سپینګیري مخې ته درغی، سترګې دې ښکته کوي، کار ورسره مه لرئ. که هغه هم توره راغسدي، هغه هم جنګېدو، بیا یې عمر ته مه ګوره چې عمر ډېر دی، بیا اجازت دی. خو چې هغه در سره کار نه لري، یو طرف ته ناست دی، سپینګیری دی، شریعت تا ته دا جواز نه درکوي چې ته په هغه لاس اوچت کړي. او پښتانه څه کوي، هغه بوډا سپینګیری پلار هغه هم ور د مصلي د پاسه ورته ولي، وي سر مونږ څه کوو، سر کوو، بدل اخلو. دا ناروا دي. مبارک صلی الله علیه وسلم به صحابو ته ویل د کافر زنانو سره کار ونه لرئ. که زنانه جنګ هغې کولو، سر اغوستي بیا قتل کوه، او که زنانو جنگ نه کولو نو ته پې لاس نشي اوچتولی. رسول الله مبارک په یو جنگ کې یو ګڼه ولیده، خلک راغونډي، ازدحام دي، رش دی. مبارک تپوس کوي دا څه چل دی، دا خلک په څه شي راغونډي؟ چا ورته ویل یو زنانه دغه چا وجلې ده، د کافرو زنانه وه، دا خلک تماشه کوي. رسول الله مبارک لاسونه اوچت کوي، یا الله زه په دې کې نه یم، دا کار دی بې اجازې کړی. او بیا هغې ته اعلان وکړو چې دا مو غلط کار کړی. شریعت دا جواز نه ورکوي، د ماشوم د قتل جواز شریعت نه ورکوي. واقعه د خبیب صاحب بخاری دویم جلد کې کتاب المغازی کې امام بخاری واقعه نقل کوي چې خبیب ابن عدی د بنو حارثه کافرانو په کور کې بندي و، زولنې ورته اچولې شوې وې.